د ګناه د وجې نه دا خبره ستا به رزق خراب وي، د ګناه د وجې نه به ستا زړه خپه، د ګناه د وجې نه به ستا یو کارم نه سمیږي، د ګناه د وجې نه به په ټول ملک کې بې امنۍ نه وي، د ګناه د وجې نه به قتلونه زیاتي، د ګناه د وجې نه به مرضونه زیاتي. رب العالمین په قرآن کې فرمایي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. دا په وچ او په دریاب چې دا فسادونه زیات شوي دي، رب العالمین وایي دا د خلقو اعمالو څه کارونه کړي دي. بس خلق څه کوي؟ د دې د وجې نه رب العالمین په داسې عذابونه را لېږي. لږ ما چې کوم آیات تلاوت کړی دی آیات ته لږ سوچ وکړه. الله فرمایي قارون، فرعون، حامان دا ډېر غټ خلک، د فرعون په شان ته غټ حکومت په دنیا کې د بل چا نه و تېر شوی، د قارون په شان ته ډېر مال د بل چا سره نه و، د حامان په شان ته غټ وزارت د چا سره نه و. خو الله فرمایي فلما آسفونا انتقمنا منهم، چې زه کله خفه کړم الله وایي ما له غصه راوسته، ما ولا سزا ورکړه. د فرعون یو عمل ته چې ته ګورې، والله کله کله د انسان چې دا واقعات سره د هغه د یو ظلم ته سړی ګوري د فرعون د سړي دا غونه زګ زګ شي چې الله تعالی خو ډېر صبر کوي د بندګانو ته، ډېره گزاره کوي د بندګانو ته. د امام بیهقي چې دا واقعا بعد یو ځل ویلې ما، خو هسې لږ غونتې دې واقعې ته لږ سوچ وکړه. نبي صلی الله علیه وسلم په شپه د معراج باندې بر اسمان ته ختلی، د معراج په شپه باندې د الله نبي یو ښایسته خوشبي پرې ولګېدله. صحابو نه د ملایکو نه یې تپوس وکړو، بالله خوشبي څومره مزیداره خوشبي ده؟ هغه ورته ویلې، ملایکو ورته ویلې هذه دا خوشبي ماشطة بنت فرعون، دا د هغې جنۍ او د هغې ښځې خوشبي ده چې کومه ښځه د فرعون د نور د سر د ګمنځولو لپاره مقرر شوې وه، و اولادها، او دا د هغې د بچو خوشبي ده. دا څه چل شوی و؟ غټه قیصه ده. خو دا خبره واوره، هسې دې خبرې ته سوچ وکړه چې کله فرعون ته دا پته ولګېده چې زما مزدوره ده، زما په کور کې ناسته ده، زما په ملک کې ناسته ده، او د هغې خاوند چې دی په موسی علیه السلام باندې ایمان راوړی، کلمې ویلې ده، ظالم د اول وخت سره د خاوند سر یې تېنه کټ کو، د هغې ښځې په مخ کې لږ ګناه وه، خو عجیبه غوندې ګناه وه. الله چې الله ورته ډېره موده څه نه ویلې، بس یوازې په دې کار ونه شو. یو وخت داسې راغی چې د ښځې دغې ښځې لا خپل اسلام نه و ښکاره کړی، خو یو ځل چې د دې د لاسه ګمنځ وغورځېدله او د دې د خولې نه وختل بسم الله، لوره د فرعون. خلک وایي د فرعون بچي نه و، دا خبره غلطه ده. صحیح دا ده چې د فرعون بچي و، چې دا خبره د دې ښځې د خولې نه دا ټکی وخوتو بسم الله. د فرعون لور ورته وایي زما پلار یادې؟ ویل نه ستا پلار نه یادومه، الله ربي ورب ابيك وربي، الله زمام رب دی، ستام رب دی، ستا د پلارم رب دی، ستا پلار رب نه دی. ویل فرعون ته چې دا خبره لور یې ورسوله، فرعون ویل ښه زما په کور کې دې اوسېږي او داسې خبرې دې کوي. 15 لکه د مرغۍ د بچیو په شان بچي ولا راوستل، او یو به ولا تعوده کړي د اور ته، هغه به ورته وراچاو. او دې خبرې ته دا د خولې په ژبه باندې بیانول ډېر آسان دی، خو په رب مې د قسم د دې په شان خطرناک تکلیف په دنیا کې نشته. بس چې یو سړی د چا د زړه ټوکړه راخلي او د په مخ کې یو تود کړي ته او یو تود دیګ ته وراچي، او د هغې اډوکې یو طرف ته کېږي او غوښې بل طرف ته کېږي، والله دا برداشت کول دا ډېر ګرانه خبره. خو کله چې داسې کار وکړو، الله قرآن کې وایي دا یوازې دا ګناه نه وه، د فرعون بدبخته دا ظلمونه دا ګناهونه
هر یو گناه ته لاس راچلی و الله په قرآن کې فرمایي دا خبر یاد ساته زه ګورې صبر حلم نه کار اخلما خو ګورې دا یاد ساته چې ولا تحسبن الله غافلا عما یعمل الظالمون ګورې ستا رب د دې ظالمانو د کارونو نه خبره نه دی ګورې که تا ته نن څه ونه وایي که پتا نن عذاب هم رانشي ګورې دا خبره یاد ساته رب العالمین فرمایي انما نؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار دا سی ورځ را روانه ده د دې ظالمانو دا سترګې به پکې کلیغې راوتي محتعین مقنعي رؤوسهم لا يرتد الیهم طرفهم وافئدتهم هوا سرکوزي به ذلیله به منډې به وي د ډېر ذلت د وجې نه خپل سترګې به پورته نشي ټوتولی او الله په قرآن کې وایي دا کیسه چې زه کومه الله وی وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال وقد مكروا مكرهم دې مخکې خلکو ګناهونه کړي والله وی ما تاسو ته واقعات بیان کړي چې ما ورسره څه چلو کړی دې خلکو عرض دا ورونو چې کله په یو قوم کې زنا ښکاره شي مختلفه مرضونه مختلفې وباګانې دا به په هغه ملک کې پیدا شي په هغه علاقه کې به پیدا شي د انسانانو باګانې خلا د انسانانو دي دا خبره یاد ساته ستا او زما د ګناه د لاسه په قرآن کې رب العالمین وایي ولو یؤاخذ الله الناس الله وایي که دا خلق ما ټول د ګناهونو د وجې نه رانیولې او د دې د ګناهونو د وجې نه ما هر سړي ته دا پاک وخت کې سمدست سزا ورکولې ما ترک علی ظهره من دابه په دې مخ د زهر حامده دې مخ د ځمکې د پاسه به یو ځناور هم ما نه وی پرېښودی ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى رب العالمین وایي زه یو وخت مقرر مې ولا مقرر کړی زمونږ د اوس وخت کې یو طرف ته سیلاب دی یو طرف ته زلزلې دی یو طرف ته بې امنیانې دی یو طرف ته بې ځایه قتلونه دی یو طرف ته یو مصیبت والله داسې مصیبت چې هغه مخکې پخوا زمانه کې به یو عذاب په خلکو راتو اوس یو عذاب نه دی د هر طرف نه د عذابونو باران دی بس خلک یو خبره کوي لکه اوس زه یو خبره کوم مثلا تاسو سوچ وکئ په ټوله دنیا کې بې امني ده هر چاته بې امني ده هر څوک بې امنه دی لکه علما بې امنه امیان بې امنه سرکاری ملازمین بې امنه هر ملک بلکې زبردستی ویما چې هر یو اسلامي مملکت چې ته ګورې په هغې کې چې څومره بې امنیانې دي دومره بې امنیانې د کافرو په ملک هم نشته خپل ملک ته دی وګوره زمونږ دې ملک ته افغانستان ته دی وګوره کشمیر ته دی وګوره عراق ته دی وګوره شام ته دی وګوره د دنیا د دې اسلامي ممالکو د ټولو دنیا ته سوچ وکړه چې هر یو ځای چې دی هغه د مخکې داسې یو وخت و چې دا د امن ګلونه او دا ملکونه دا د امن داسې یو سړي سره به په کروڑونو روپۍ ورسوي د چا سره به دا خطر نه و چې زمانه به څوک واخلي یو سړی به چې وده کېدو د خپل پټي په منځ کې به د شپې او د ورځې پروت و چا به دا سوچ نه و چې ما به څوک کونې قتل کړي بې ځایه لږ دا ولې او دا خبره مې یاد ساتل غواړي د چا چې مثلا د یو ملک 1 لاک فوجي زما دې په الله قسم چې 1 کروڑ فوجي شي او په سړي باندې یو سړی ودرولی شي یو فوجي په دې امن نه راځي الله په قرآن کې دا یو خبره موږ ته نه ده پرېښودې الله په قرآن کې وایي سورة نحل کې وضرب الله مثلا كانت قرية آمنة الله وی په قرآن کې الله یو مثال بیان مثلا قرية كانت آمنة یو ملک دی الله وی زیره ته مثال په تور بیان یو ملک د مثال یو خاص ملک نه اسی خبر واوره یو د نمونې لپاره ته بیان كانت آمنة مطمئنة الله وی خد امن ملکو
زړه به پکې د سړي خوشحالېدو داسې ملک وایو. خو څه چلو شو؟ الله په قرآن کې دا وایي فکفرت بانعم الله، د الله د نعمتونو ناشکري شروع کړه. الله ول نعمتونه ورکړي د دین د پاره، هغه چې د ګناه د پاره هغه نعمتونه استعمال کړ. د الله د دین خلاف شروع کو، د الله د نعمتونو نه چې الله وایي ما سره څه چلو کو، الله وی ما سره دا چلو کو. فازاقها الله لباس الجوع والخوف، الله وی په دغه ملک ما دسي ولګي راوسته، په دغه ملک ما یری راوستلې، دسي می یری راوستلې چې د هر سړی دا یره سم جامه ده، هر سړی چې سملی د یری سملی د یری صفاتی د یری سګرځي. بس ولی بما كانوا يصنعون، دا د دې د کارونو وجره لګ، دا د دې د اعمال وجره. بس چې کله دا خبر یاد ساته، چار کله خبر اورانیږي د څه خبر یاد ساته چې ارس کیږي، چې ارسا چې ته ځان ته سوچ کې او لګ ایمان در پکې وي، لګ اسلام در پکې وي، تا ته به دې خبرې پته لګيږي چې دا ولی رسې کېږي. دا غي ټول نلوي وجداله چې ما او تا د الله د دین سره ټوکې کړي.